ګرانو مینوالو، مولانا سمیع الحق صاحب د مرګ نه پس 13 ورځ تاسو ته پته جمعې په ورځ باندې چې د هغوی شهادت شو، د هغې نه پس په ملک دننه او د ملک نه بهر څه داسې عجیبه عجیبه غونته کې افواګانې دي. مولانا صاحب چې کوم زه دا ووایم په دې کې څه شک نشته دی چې هغه یو ستر عالم دین و، یو ډېر پوهه سیاسي رهنما او استاد و. نو د هغوی شخصیت د هغوی د نظریاتو سره اختلاف په خپل ځای باندې کیدی شي، خو په دې کې څه شک نشته دی چې مولانا صاحب د ډېر لوړ شخصیت او د ډېرې لوړې مرتبې مالک و، ډېر نفیس انسان و. تکبر باوجود د دې دومره دغه نه تکبر پکې ماته دا پته ده څو ځله میلاو شي، خلک به ورسره میلاو دي، بالکل تکبر پکې نو. هغوی سره د هغوی د مرګ نه پس چې دا کومې کیسې تړلې کېږي، نو ما په خیال دا ړومبی ځل نه دی. او دا ړومبی مولانا صاحب کله نه مونږ ته پته ده چې ډېر مخکې نه مختلف سکینډلز د دوی باره کې راغلي دي، خو هغوی پروا هم نه ده ساتلې او خدای پاک بیا هغه چې کوم دی په خپل هغه سرخرو کړی دی. نو دا ما په خیال داسې د ویلو خبره ضروري نه ده. بېنظیر بټو صاحبه د هغوی د شهادت نه پس تاسو کتل څومره سکینډلې راللې، څومره خبرې به کولې، اخره کې د هغې چې انویسټیګیشن وشو نو بیا پته ولګېده. تر نن وخته پورې خو لا تفتیش روان دی، خو مختلف انګلز نه پکې زه دا وایم چې یاره د تفتیش کېږي. اگر چې د هغوی کورنۍ او د هغوی پارټي چې کومه ده جمعیت العلماء اسلام سمی ګروپ چې کوم دی، هغوی اشاره کړې ده بهرني لاسو ته او په خاصه توګه افغانستان طرف ته. د دې مطلب دا دی چې مولانا صاحب کیدی شي څه مخکې څه داسې سیګنل ورکړي. خو زه دلته کې 13 ورځ ملګري ناست وو، مونږ په دې باندې خبرې کولې چې یاره څه حالات فایده دی کې چاته ده. ړومبی خو سړی دا ګوري چې فیملی ته فایده ده، نه نور چاته فایده ده د مولانا صاحب په مرګ کې. نو مونږ وی چې ګوره په 2 هفتې وړاندې کندهار کې جنرال رازق چې کوم دی هغه د طالبانو سخت مخالف، هغه چې کله قتل کړی شو نو په ټول افغانستان کې ما په خیال عمومي توګه باندې د امریکې خلاف یو نفرت او داسې خبرې راللې چې دا طالبانو ایډجسټ کول غواړي، او داسې خبرې کېدې چې یاره د جنرال رازق قتل چې دی د افغان حکومت امریکې او طالب مشترکه پروجیکټ و، او د هغې نه پس چې کوم دی امریکې فوجانو باندې ځای په ځای د هغوی خلاف نفرت سره سره چې کوم دی تاسو کتل چې د هغوی څه داسې اقدامات هم اخیستل شروع کړل. بیا طالبانو سره چې هغوی کوم کنسیشن نه هله، د هغې نه خبره ظاهره شوه چې امریکا اوس طالب سره مخکې ژوند کول چې کوم دی هغه اوس د طالب سره د باقي واده چې کوم دی هغه د طالب سره کول غواړي. ما په خیال ډېر ملګري دا وایي چې دا یو ډایورټر هم و. کله چې مولانا صاحب شخصیت دا سوچ په افغانستان کې د ټولو خلکو اگر چې رښتیا و رښتیا نه وه، خو افغانستان کې دا خیال و، بهر هم دا خیال و چې یاره په پاکستان کې دا کس چې کوم دی دا د طالبانو استاد هم دی، هی واز کالډ د فادر اف طالبان، د هغوی پلار او دا مدرسه حقانیه چې کوم ده دا یو نرسري ده. دې کې ډېر زیات ایگزیجریشن دی، خو په دغه ایگزیجریشن کې نه ځو. خو د مولانا صاحب شخصیت په افغانستان کې دا و، او وسم تاسو د سوشل میډیا باندې یا څومره خوشحالۍ چې پکې کېږي په افغانستان کې تر حکومته پورې، دا خو ډېر خیر یو ښه حرکت نه دی. مولانا صاحب خو په افغانستان جهاد کې هم ډېر لوی کردار ادا کړو، جهاد خو تاسو د هغې ورځ نمانځئ. خو دغې نه مبرره بعضې خلک دا وایي چې دا اوس د دغې د جنرال رازق نه پس چې کوم حالات پیدا شو، دا تاسو کتل چې د مولانا صاحب د مرګ نه پس د خلکو نه رازق یېر شو. اوس دې ځای کې هغه لینکس دی دا خلک میلاوي چې دا خو نه وه چې یاره لکه د خلکو نه جنرال رازق یېرول د پاره دا یو کار وشو، ځکه چې دا یو داسې شخصیت و چې دا په انټایر افغانستان او پاکستان کې چې کوم دی دا یو منلی شوی نوم و. نو اوس دوی دا وایي چې کیدی شي په دې پروجیکټ کې هغې کې خو سره افغانستان هم شامل و، امریکا او طالب. خو بعضې خلک دا وایي چې کیدی شي اوس په انویسټیګیشن نه دا پته لګي چې کیدی شي پاکستان هم پکې ورسره لاس وي څه نه څه طریقې سره، یعنې که هلته کې جنرال رازق امریکې او طالب او افغانستان وجلی دی، نو د هغې نه پس چې کوم حالات پیدا شو د هغې نه راوتلو دپاره د امریکې افغانستان او پاکستان هم ورسره څه حده پورې دا ویل کېږي چې دا یو دغه دی. ما په خیال دا یو ډېره اهمه تیوري چې کومه ده، د دې نه پس د هغه خلاف چې کومې خبرې یا دا کوم څیزونه راوځي دا ټول صرف د توجه هټاو کولو دپاره دي. اصل صورتحال څه دی هغه دغه شانتې خلک خبرې کوي چې یاره هغه د عالمي سازش ښکار شوی دی.
څونه حده پورې دا خبرې ټیک دي څونه حده پورې دا غلطي دي دا خو به وخت ثابتي خو وخت په وخت څنګه چې ما ویلي چې د مولانا صاحب د قتل باره کې څومره داسې خبرې راځي هغه به زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم انشاءالله بیا ملاقات کیږي که ماته نور دغه راغلی نو په دې اخوا دېخوا خبرو توجه نه ده پکار اصل صورتحال څه دی مولانا صاحب یو عالمي شخصیت و عالمي شخصیت سره دا وړې وړې خبرې چې کوم دی دا تلل خوند نه کوي پکار دا دی چې موږ هم فوکس شو چې هغه لاس بهر راوباسو کوم لاس چې کوم دی د مولانا صاحب مری باندې هغه یا هغه تیزندي کړی یا هغه وجلو دغه به اهم پروجیکټ ګورو چې په دې تیوري کې څونه حقیقت دی یا څومره دا دروغ ده